دا کیسه کړې ده چې په قرآن او په حدیث کې برقع نشته. دا ظلم چې په جون جولای کې ښځینه په روډ باندې ویړوي او توره بکرای په سار وي ویلې چې د مونه دوزون سوتي دا دو بکرای په ساروي دا د زون د پرانه په ساروي دا د مونه دو داویږي نو په چار چې زون ټیک کو او زون دمر ټیک چې د موسر ښځینه محفوظه وي. ښځې د همیشتو سی وی یا عورت څه منع کوي د پټول شای. آیت نمبر 59 تا د سورہ احزاب. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلتے وقت عورت کو اپنا سر اور چہرہ اور بدن چھپانا فرض ہے. حدیث تا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان چې کله ښځه د کیر نه بر روزي به شیطان یې کیلو نه جوړه کی. ته د پروفیسر صاحب ته وی چې داسې نه چې سبو خلک ته دغه دعوتیا لګیا کې چې د خطو پردیګ مو غوندي او داسې نه چې سبو پروفیسر صاحب یا کالج ته بغیر د خطو د پردیګ نه ډېر په معذرت سره وته وی. داسې نه چې بغیر د پردیګو د خط نه روان شي او وی چې یاره خطو سه زونی نه دمره ریخ کیه چې خو موتر ګوري ما. نو په داسې ځینه کې د بلوغت عمل ویل اول شي کیږي چې دا د سړی په مقابله کې شیو راډراوي عقل یې ډېر وي. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې تو سے نازیوت ناقصات العقل د عقل کم عقل ولا و د کم دین ولا موسی کې اندلی دلی. حضرت عائشہ حضور صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې تو خوش قسمت یې چې موږ نه بهترین شر درته ملاو. حضور صلی الله علیه وسلم چې دا واقعیا دو ډېر ورته غوسه شي چې ته په خاطو یې مو بهترین شر خدیجه وا چې هغه خود مختار وا کاروباري وا او مو ته یو کاروبار ته په هرو کړې د مو امداد یې وکړه د دې د امداد په وجه سره څه په معاشره کې عزتمن شول. ان لله و انا الیه راجعون. پروفیسر صاحب په دا دینی خبره شګوته ماوا په شخاتو کېږي ځون سره به واقعي جوړاوي نه داسې واقعیا شته دو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مفتی محمد طلحه صاحب میږ وختینای ملګری ده او دا زه ته راغلم د ماشاءالله یو ډېر اکچولی لایبرری سیټ کړی دو او بلکې هغه د ترتیب په مراحل باندې روانه دو. دار التوحید و سنت په نوم باندې دغه لایبرری دو او ان شاء الله دا ډېر زر آغاز کېږي او افتتاح کېږي. ډېر زبردست کتابونه او د ډېر زبردست کتابه مجموعه دو پشه. به هر حال میږ نوز دغه توی غاب شاپ مې لګاو بیا مفتی صاحب څخه خبره وکړله چې داسې چیرې یو پروفیسر صاحب دا په باندې شی ایک څه داسې غلط عقاید پرچار کوي او داسې غلطه خبرې کوي نوجوان نسل په غلطه ورولي خبرې وکړي چې یعنی څرنګه مفتی صاحب دغه محسوسه کړله هغه کاس سوی یا پروفیسر صاحب څه نظریات دي او څه ویل دي. شاه مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شکر رسول بھائی ډیره مننه الله دې خوشحال سوته. شکر رسول بھائی دا یقینا چې مخ خپل نیتو چې زه ویډیو په دا باندې جوړاو او ډېر ملګری رابطه کوله دغه حواله سره خو چونکې فرصت نه میلاوي د وخت نه میلاوي او دغه دوه وجه دغه وا چې میر ویل چې خو یو شي ته دمر توجه ورکې بچانو یا څه شای بشایز نه جوړ شي خو چونکې دغه شای اس میډیا ته وروته پروفیسر صاحب په میډیا باندې راسه بیان کړه دا پروفیسر شیر علي صاحب دا د بایولوژي پروفیسر دا وزنه دایدا سه د اسلامیک ټاپکس چړي ټاپکینه چې هغه مثال د فیلډ یا نه دا و بهغه خطا شي ظاهره کی سره چې یو شای د تو فیلډ وینا به په خطا کېږي. نو دغه حواله سره زه یو دوه خبره ضروری عرض کوم. اوله خبره خدغه دو چې دا مشتو سي ټوله ته پته دو شکر رسول بھائی چې د هر چا یو خپل میدان وي. لکه زه د دین علم می کړه دا د فتوی سره منسلک کیو مدرسې سره منسلک کیو اس کزو لګیږو په د بانی سیټي شه یو میډیکل سنټر جوړ کو او کلینیک خلاص کو او د خلک علاج لګیا کو خو نو مت قانون دغه اجازه ورکای و نه مت شریعت دغه اجازه ورکای ځکه چې د مفل نه ولکل فن رجال کل فن رجال هر فن د پر الله پاک خپل خلق پیدا کړی وي. دا سه مثال یو ډاکټر دا یو پروفیسر دا د بایولوژي د زوالوجي و هغه ارچګیږي په قران او په حدیث باندې ژغېږي جبکه قران او حدیث د فیلډ یا نه ده او نه یې علم شته نه صدا سه علم شته بیا ظاهره خبره دو چې دا سړی وي په شخاتو کېږي. نو دغه حواله سره زی ود خبره عرض کوم. پروفیسر صاحب مخشه دغه چیرې په د میل سیمه شه یو جلسه شوې دو د شذ د حقوق په حواله سره سیمینار شو را پاشه د بیان کړه. بیا ایک بیان نه بعد علماء کرام ارچک شوې دي د مذمت کړه دا
به هغې نه بعد بیا بله ورځ یوه بله ویډیو جاري کړې ده د هغې مو څه پوینټونه هم لیکلي دي و زه غواړو چې د هغې جوابونه په مختصر الفاظ یې درته زه وویم. اول خبره خو د مو خبرې دا چې سیک یا وروي مکمل دی وروي که پروفیسر صاحب دا که د فالوورز دی په توجه سره دی وروي مو خبره وي ان شاء الله په دلیل باندې مبني وي په عقلیه او د قران او د حدیث په دلیل باندې یا او وی خبره وي نه و هغه باوجود یا کسیک د مو د خبره جو په کښلی انداز سره د دلیل په بنیاد کوي به میږي اخته خوشامدید وي میږ د هغه خیر مقدم کوي. البته د پروفیسر سے په فالوور شه زنه داسې کسون چې د هغه مزاج دا غوړي د اسلام ته د شک په نظر ګوري او د مغرب د شکوک او د شبهات نه دی متاثر دي نو هغه ته کیدای شي امو د خبره څه فائدہ نه کیور بلکې ولا یزيد الظالمین الا خساره. قرآن مجید وچ سمر نازل ده اس قرآن مجید خو د هدایت کتاب ده خو زنه خلق دا غي چې د قرآن مجید د نازل دل سره و دغه په مرش مزید یا اضافه کېدله نو د پروفیسر صاحب هغه فالوورز چې هغه اسلام ته د شک په نظر باندې ګوري و علما و طلبا و دینی مدارس ته قدامت پسند و د قیانوسیت پر تانه ور کوي هغه ته کېدای شي د مو خبره څه فائدہ نه کیور بلکې مزید د مرض سبب تو ګرځي. یو خبره خو پروفیسر صاحب دا کړی دو په بل اور خپل ویډیو شه چې علما کرام مو سره ملاو نشل او په مو باندې فتوی ولګولې د مو خلاف دی بیانونه لګیا کړل نو زه دا وی چې دا د پروفیسر صاحب نو ولیا کېدای شي ویر شوی وي اولیا بدای قصدن غلط بیانی کوي د سره ملګری ملاو شوی یادي او که ان شاء الله سټم خدای موقع ملاو کړلا او مش دي سره مخشلی به وزو ته ویا شي چې تو سره سیک ملاو شوی دي او پد کیمه موضوعات باندې تو سره کیسه کړي دی وای تو د پیاولې کوشش یې کړه دا یو سړی ته الله عقل ور کړه دا بیا دمر لوی منصب باندې پروفیسر دا یو دمر لوی الله منصب ور کړه دا په دا خو سړی اخبار سړی خپل پیری چیرې یو شی د مو موضوع نه به ز پاویل راغی نو دا خود ته خپل لشکي سوچ پچارو چې دای مو موضوع نه بل د دا ویلي دی پروفیسر صاحب چې چونکې د سیمینار چې د آئین او د اسلام پر رونیو شه د ښځې د حقوق په حواله سره نو زه د پروفیسر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا ته عالم یې ته مفتی یې چې ته د اسلام په حواله سره د ښځې په حقوق ژغېږې دا خو د علما چار دو خیر د ته د پژغېدله خو چیرې سړی دی یو مستند عالم دین نه هغه علما کرام چې هغه ته وی چې دا سیاسي دي او دا هغه دي او دا غدي اگر چې د سیاسي علماء په اړه شزنه خلق د اسلام او د علماء کرام توهین کوي هغه غلطه خبره ده خود ته پکور و چې د په نظر شه یک مستند عالم خبره د سیاست سره څه تعلق وي نه ایسه تعلق نشته ګوره د داوی چې عالمون د اسلام نه خلق وبوسي دا کیسه دی ډیر ازیو ته منشن کوي چې په مو د گمراهی فتوی لګای د اسلام ټکی درون جوړ شوی دی د هر چا په خپل فیل باندې ګوره د پروفیسر سے فالوورز دی دغه کمنټس مو چیک کړل دمرا غلط کمنټینا و د اخلاق نه ګیراو اسودا مشسوی به چې د هغه په پروفیسر صاحب باندې زلو خوږی او په چار یادو چې زلی په خوشي زکه چې دغه وي استوز وي ټیچر وي د هر چا د خپل مشر سره مینای به دا سه بحیثیت عالم دین مو په اسلام باندې زل بادیږي د پروفیسر صاحب ته چې زدا کیسه کو دا څه په بل بنا باندې نو زی پیژانیانه ونه کېدای شي مو د چیرې ملاقات سره شوي نو مې دای پیژانی خو صرف دغه دو چې په اسلام باندې مزلبه دیږي زی یو شای په باندې پیژ چې د قران او د حدیث پرو سره دا غلط تا او د یو فتنه روزي میډیا ته به د موزي مداري جوړیږي چې دغه د هغه ز تردید او همیشه کته سه تاریخ ګوره قادیانیون چې وی چې هغه کله غیر مسلم اقلیت قرار شله اتر نن پیر دغه اعتراض کوي چې عالمون چې دی د اسلام نه خلق وبوسي امیر مشورونه شي یو عالم تر شوا شفالی تنویر رحمت الله علیه چاول چې عالمون د اسلام نه خلق وبوسي اس علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں ایغو تول چې بناتے نہیں بتاتے ہیں سړی خپل کافر جوړ شو وي گمراه جوړ شو وي بیا عالم یې خلک ته او پیرانی چې بای دغه قیدا غلطه وی خلی نشاندهی درته کیس دا خو د مو چار دو کنه ګوره یو مارکیټ ته چې یو دوام نمبر ډاکټر روزي بنره ډاکټرون متحرک شي چیرې د دوام نمبر چیرې نه وروت نو دا د مرزي مداري جوړیږي بلا دی دا کیسه کړی دو چې ز چونکه د بایولوژي پروفیسور یم او بیا پاشه ز تیوري اف ایوالویشن نظریه ارتقا نظریه ډاروین چوتوي اغه ز سټوډنټونو ته پڑھاو کو وسه چې پاکي توپ شي لیکلي زاو ته پڑھاو کو نو اول خبره خداغه دو
چې دغه مضمون بیالوجي خالی پروفیسر صاحب تی نه پڑھاو کوي دا نره پروفیسرون یا په د باندې شه موجود دي ټول یې پڑھاو کوي په هر کالج شه د مضمون پڑھاو کیږي چا متعلق کې چې سپر د سندي ویلي خو تو شه وس کی ساوي بل د مو جماعت د غلې منډي سره نږدې را او محله مې دو دغه د غلې منډي سره میر مو ته کنه یا په دا وز قسمیه وی چې په د شل 15 نه وز یو سټوډنټون روغلی وي چونکه سیل منځ تر سي درس قران تک شني چې یاره یو پروفیسر دا ادا سه داسې کیسې کوي هغه کیسې چې د الله ذات په چړل شوی د اسلام بنیادی عقاید په چړل شوی ا کیسې د پروفیسر سے متعلق مشتر رسیدلی دي د آی ډی چې سه کیا چیک کی د په هر مضمون شه په هر تحریر شه هر ریټن شه د اسلام هغه بنیادی عقیده داسې چړلی داسې په اشاره سره چې پالیا مش پیږي اولیا په پروفیسر سے خپل په پیږي یو غیر شعوری طور باندې اسلام او مسلمان بالخصوص علما او مدارس کمزوري په هر ځای شي مش دغه کمزوري دفاع نه کوي کمزوري په هر ځای شي د 14 صدی د خو د یوشي د افادیت نه انکار کول هغه ټارګټ کول دا د آی ډی کا چا چکړه د کمنټینا اسمه قدر تول دمره حیاسوز چا زین بیانوي شو نو وسه کور وی نو دا ټول شواهد موجود دي بیا هغه نه بعد د په میډیا روغه او داسې بیان یو نو دا ټول شاینه موجود دي هغه باوجود هغه نه بعد علما کرام دغه یو وست ابل ورځ د ویډیو کړي رو په پاشه چې کیمه علما کرام د خلاف یې کړه د پاشه دي دا یې کړي رو چې چونکه دغه جلسه چې واده د شډیر د تحریک انصاف ملګری وي و به یو مخصوص سیاسی مذهبي جماعت ته د شاینه خوشو اول خو خپل ځون درته وشي شکر رسول بای چې مو د هیڅ قسم سیاسي پارټي سره عملی طور باندې کا مذهبي وي کا غیر مذهبي وي سی عملی طور باندې زه د درس او د تدریس د امامت او د خطابت سره منسلک یم د ټیچینګ سره مې تعلق تا عملی طور باندې مو سیاست سره تعلق نشته ابل اور چې کی مفتی صاحب د بیان یوت کړه د پروفیسر شیر علي صاحب ایک د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته بل چادت کیم د تحریک انصاف ملګری نو سی پاشه میر صاحب تنوسو اصرار انره همونو پیژندل خو اصرار صاحب ز پیژنه د میل میار د او د درنه کرانی سره تعلق تا او د درنه خاندان سره خپل درین سړای دا امو یقین دا چې د پروفیسر صاحب دا خبره وي د اصرار صاحب تا خوان نه ورکړه کني دا یو غلطه خبره ده دا خدای دای باور کوي چې یعنی دا د دین چې دا صرف د یو مخصوصه د مذهبي پارټي دا او د تحریک انصاف ول چې دی امو دغه کیسه باندې خواشتي دا غلطه خبره ده و نه د سیاسي غدو نه مش سیاسي دغه ترانګ ور کوي دا خالص یو دینی خبره ده بل خبره ده چې دا ویل دي چې د کیمه مفتیونه مو خلاف یې غکړه ده زدا سه کوي چې په دغه باندې حد کې عزت دوا دایره کو به کروڑې پیسې پروشي و زدا نه غوړو ودا مولویون صاحبون غریبون دی غدي زه د پروفیسر صاحب تداویل غوړو چې تو دغه خبره یو جهان مننه میش د تو قدر کوي ته د معاشره یو لوی یو سرمایه میش د بانی د مو سټوډنټون چې پېښور او اسلام آباد ته سی ټي وی شنه ته د دې شه زه پروفیسر صاحب تداوی چې ته د خپل صلاحیتینه په خپل سبجیکټ په خپل مضمون یو لګاو نه دا چې ته د قران او د حدیث کیسه چړې دا ته نقصان شه پروزي دا شه فائدہ نشته ته د اخرت اعتبار سره نقصان ده د تداوی چې ته د کیمه حد کې عزت دا وده راوي د انداز د داس انداز د کیسه کړي چې یو قسم دای میشته یو قسم ډراول او یو غرو کوي چې نه زه دا کوي شو زه پروفیسر صاحب تداوی چې د تو ویرانو د تو بھول لا میر علماء کرام چې د میدان ته وروتي ډېر سره مخ شوی ای او ډېر سره مخ کېږي یا ته په حد کې عزت ته په عزت باندې چالوس نه ته چولا البته کته دا نو مر کاوه او دغه په بنیاد دا ور دایره وي دا به ان شاء الله تو ته نقصانی ثابتېږي میشته دغه په ذریعہ سره ته دمکی یا دغه په ذریعہ سره ته میش ډروا ما ونه میش دغه خلک چې دغه په ذریعہ سره وډرېږي بلکې دا خو ته مثال دغه اعتبار سره کشي پروفیسر صاحب تزوی چې به د دمر حیثیت یا نشته دا لکه د یوې پخې چې حیثیت وي په تونه غاټ خلک آمیش قتل یادي و به او د علماء بدخوا دي او د علماء بدخوا دي شاه مفتی صاحب اس مول چې په من خبره روشي چې د پروفیسر شیر علي صاحب ویلی سدي د نظریات شي د اکچولی وا خبره دا اکچولی خبره کړي د وزه د خبره خیر مقدم کو چې زه چا سره مناظره نه کوم مناظره خو سړی سره کړي چې په خپل موقع باندې ډډ کوي خو زوی چې دا پروفیسر صاحب غلط شای شو کوي چې چا د نه سبق ویلي بلکې زدا سه کمنټی نشته چې د خپل سټوډنټونه ولیکل چې جی
دا خو غلط بیانی دو مشتو نه سبق ویل دا اتو داسې شی نشته دي چې دغه شی نه به تو چړل او مشت سره خپله پښتنې کسونه پښتنې نه شوي دي دا کیسه کړې دو چې په قرآن او په حدیث کې برقع نشته دا ښځې سره ظلم ده او آیات یې پیش کړه د سورۃ برقع کا پردہ یو ده پرده مخ چې چهره پرده نشته حالانکه دا چې پرده په قسمه قسمه دو کنه پړکایا پر اچي شي نقاب یا ولا شي برقع اچي دا مو سره معرف القرآن ده د مولانا ادریس کاندلوی رحمت الله علیه د قرآن آیات پیش کوي مفسر د ګوره شیخ التفسیر دا اس وفات شو ده یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دا سورۃ آیت نمبر 59 تا د سورہ احزاب ادغه آیت پر تفسیر شیویش تفسیری کړه دا خو اخر شي لیکي اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلتے وقت عورت کو اپنا سر اور چہرہ اور بدن چھپانا فرض ہے عورت کو شزتا خپل سر خپل مخ خپل بدن پټول فرض دی کہ کسی کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور یہی پردہ مروجہ ہے جو شروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو اس زمانے کے شہوت پرست لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائے دا قرآن آیات تا یا ایو النبی الله عز وجل خپل پیغمبر ته فرمایي چې پیغمبر ته خپل بیبیونه ته او د خپل لینه ته او د مسلمانانو شته ته وی چې دی بارو وزي به په ځون باندې پړکای لړکاو کوي دا یو کی صدا کړی دو عجیبه کیسه وی چې په بغدادي قاعده وی نه ویلې او په شیر علي پروفیسر باندې فتوی لګای چې د اسلام نه وتل دا پروفیسر صاحب د فتوا په تو باندې چان لګای میز ندر بدنے لگائی چې ته د اسلام نه وتلی البته د تو چې کیمه خبرې دي دا کم از کم د یو مسلمان نشي کېدای دوامه خبره دا چې دغه پروفیسر صاحب ته دغه د دلیل زو تر لټاو کو د اللهم انا دعای قنوت په ترجمه سره ورسی اجازه دا و ورسی په دغه سره کني سټیم د امیر سره کښینی دنه د غاټه غاټه پښتنه وکي مو ته پته ورو چې د اسلام د اهم لکه چې چیرې د کالی او تکړه بهرحال د اسلام د ضروری او د بنیادی خبره نه دای نه خبره او د قرآن او حدیث او به اغه خپل مجتهد جوړیږي او استنباط او استدلال کوي زوی چې دا طریقه سړی ته عقل یې استعمالول پکور دي دا خبره کړي دوه چې د مشتو سي کیمه برقه په سرای دا پیرقاوی چې په اسلام شه نشته په اسلام شه ګوره مخ پټول پردا د فرض دو دا د مفتی تقی عثمانی سے پلور دا مفتی اعظم پاکستان او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه تفسیر دا معرف القرآن دا د ایک جلد 7 تا و دغه صفحه 228 28 او 229 په داسې ټول تفصیل کړه د پردې متعلق بیا دای خلک ته ترغیب ورکړي چې شزه د کېرنه بار روزي حالانکه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه احادیث نقل کړي صح حدیث تا پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک پیج نمبر یو ته 232 حدیث تا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان چې کله شزر کېرنه بر روزي به شیطان یې کیلو نه جوړه کی بل حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې واقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها چې شزا ایغه وخت ټوله نزیوت الله ته ورنږدې چې دو کله د خپل کېر په کمره شنه نه شزه د همشتو سی وی عورت سمنه کوي د پټول شای نو شزه نوم عورت ته البته اسلام دته د بار وتلې په حدود شنه نه د مثال د خپل معاملات سره انجام کوله اجازهات ورکړه ده خدا نه را چې د پروفیسر صاحب کی ممداش لګولې چې میر د شزه حقوق شزه بنیادی حقوق د چړل یا نه دي چې کوم بنیادی حقوق تی هغه اسلام ورکړي د کیمه حقوق د وجه نه شزه په تکلیف تو نه هغه د چړل یا نه دي دغه ټول حقوق دای خو د حقوق په نوم د بے حیايي دعوت په لو کړه ده د بل دا خبره کړي دوی چې دا خبره کېږي چې شزه ناقص بهرحال په داسې حدیث به په داسې عدل کلی دي چې د شزه دین دریمه درجہ دے پردے دی کہ سر سے پیر تک سارا بدن مستور ہو مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہو جن حضرات نے الا ما ظہر کی تفسیر چہرے اور ہتھیلی سے کی ہے ان کے نزدیک چونکہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب سے مستثنا ہو گئی ہے اس لیے ان کو کھلا رکھنا جائز ہوگا ٹھیک چلا اور جن حضرات نے ماظہرہ سے برقع جلباب وغیرہ مراد لی ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں جنہوں نے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی شرط یہ ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو مگر چونکہ عورت کی زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے اس لیے اس کو کھولنے میں فتنے کا خطرہ نہ ہونا شاذ اور نادر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک بھی
یعنی چا سه کی مفسرین وی چې ښځه په وخت ضرورت چهره خلاصوي شي هغه په نزدیک باندې چهره او وغیرہ کول نه جایز نه ائمه اربعه په دا باندې چې متفق دي امام مالک امام شافعي امام احمد سالو سره امامون چې ښځه خپل مخ نشي رم د ضرورت زوی نه غنه مستثنا دي ډاکټر ته خلاصوي شي بل زوی شي ضرورت خلاصوي شي پر یو دو پردا او یو دو حجاب او یو دو ستر ګوشه دا ستر د خپل سړی نه د خپل اجنبي نه واکوي او د غیر اجنبي نه واکوي خپل محرم نه واکوي لکه مثال ښځه به سینه پټای د په ستر شه داخله لو سینې پټولو نه نومونه لون د اعضاء پټولو دا د خپل الود نه پټوي یو د حجاب چې د مخ پټولو دا د بار د اجنبي نه د ښځې په دا باندې غیر اتفاق بغیر د محرم نه دا کیسه کړي دو چې دا ویل شي چې ښځه ناقص العقل لو ښه و هغه د پورا د یو واقعیا بیان کړی دو یو حدیث یا بیان کړی ان لله مخسلوش دا تو ګوري دا صحیح بخاری شریف تا او د اول جلد دا صحیح بخاری شریف تا او دا جلد اول جلد دا او دا د صحیح بخاری شریف صفحه 91 په دا باندې امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث په مسلم شاهد ترمذی شاهد ابو داود شاهد ټول حدیثه کې دوبه حدیث نقل کړه پیغمبر علی السلام شزینا ته خطاب کړي یا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما یا رسول الله پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې شزینا وي تو صدقې ډېرې کوي ځکه چې مو په جهنم شه اکثریت د شزینا لیدل ده شزه پښتنه ځنه کوي چې یا رسول الله مې جهنم ته شزینا ډېرې ویلسي قال پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې تکثرن اللعنه تو سه لعن تان زیاړه سپکل و دیتا او نه راغته ډېرې کوي وتکفرن العشيره او د خون تو سه نفرمان نشکر چې څه روزي کېږي نه ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للهب الرجل الحازم من احداكن قال پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې تو سه نازیوت ناقصات العقل د عقل کم عقل ولا و د کم دین ولا موسې کې اندلی دلی خو اس دغه دمنه نه دو چې د شزینا د شه توهین مقصد ده د شزینا د سړیونه په اعتبار سره په عقل شي کمې دغه پروفیسور صاحب ته ځکه مش دا وی چې ته د علمونه لمن ټینګه اونسا تو چې سمره شکوکو شبهات وی ته مش سره کښنه جا مش ملګری تو ته درغلی دي تو سره کښنه سینې مش تو په پی کې مش د یو وطن خلک خپل مسلمان وړي نه سره کښوي نه جی ز په بیالوجی نه پیژ تو نه وې ځکه خپل الود درلره و ته په اسلام نه پیژ به د اسلام چې کیم چا ویلا د اغنا اسلام زکوا بهرحال شارحین دغه شرح کوي چې دغه پیغمبر علی السلام د ارشاد معنا دغه دو چې یعنی شزه بندې د عقل د دنیا او د دین ذمہ داریونه په نسبت د سړیونه کم اچ دلیری بل د واقعیا بیان کړی چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی چې یا رسول الله ته ډیر خوش نصیب ہے چې مو غوند شزه مندل یو چې پیغمبر علی السلام ته فرمایي په غوسه شه چې نه دات غلط بیان کوي و د مرشزه او ختیجا وا و چې هغه مو سره مدد کو دیغه د مول دی واجنه به متدسی غ ملاو شي عزت داسه واقع بیان کړی نو ان لله و انا الیه راجعون پروفیسور صاحب په دا دینی خبره شګوته ماوا په شخاتو کېږي ځون سره به واقعي جوړاوي نه داسه واقعیاشته دو کچری خو مشته غوښه چې د تو په الفاظ شوی نو بهرحال داسه کیسه کول مې غوښتل د امید ده ان شاء الله چې مو کیسه دی وروي د په باد نه پلاګیږي مو د دلیل په بنیاد باندې کیسه کړی دي والله دو کی چې دای د خپل ځون اصلاح وکي مش د بدخوا نه مش د خیر خوای مش په د باندې خامخا سیک فتوی نه لګای خو څه شواهد شتري چې هغه په بنیاد باندې بدای دغه مستحق ورزيږي وای مشه فرض جوړیږي چې زه په یو شی پیژه د قران او د حدیث په سره چې دا غلط ته او د مسلمان وړینه په گمراه کېږي به مو فرض جوړیږي چې زه خپل علم حدرسه د خپل مسلمان وړینه رهنمایي وکړو مفتی صاحب خبره خو ډېر خواندو کو خو یو خبره د نو وکړه د ول بیان مور بدلو به پاش دغه برکې ته لشکې د ظلم سره مشابهت ورګړو چې دا ظلم دا او مطلب دا نه په قران ششته نه په حدیث ششته شزینا سره ظلم ده شکر رسول بای د مور بدلو او مولکه چې د خپل بیان شیغه طرف ته اشاره ویا کړه د یو دا خبره کړی دو پروفیسور صاحب شیر علي صاحب چې مشته په کوردو چې مش خپل زونینه دمره ریخ کی چې شزه خپل زونین مشنه پټاینا مشته په کوردو چې مش خپل زونینه دمره ریخ کی چې شزه میرنه نو زه د پروفیسور صاحب ته وی چې دا څنګه چې سبو خلک ته دغه دعوتیا لګیا کې چې د خطو پردیګ مو غوندي او دا څنګه چې سبو پروفیسور صاحب یا کالج ته بغیر د خطو د پردیګ نه ډېر په معذرت سره وتوي مش قابل قدر دا څنګه چې بغیر د پردیګو د خط نه روان شي او وی چې یاره خطو سه زونینه دمره ریخ کی چې خو متر ګوري ما اس دا خبره د فطرت خلاف دی به یو حکم الله هر نازل کړه دا
زه چې کوم رب پیدا کړی کوم رب زه جوړ کړی اموته امو په ننا څه خواهشات دي سمره شهوات دي سم مادي څه الله په مو شي شي اموته هغه ته په مونږ زیاتر خبر ده به چې هغه الله متوي چې یدنین علیهن من جلابیبهن شزینا چې بار وزي به د مخ پټای هغه الله چې متوي چې تو وجود پټاوه ایسو یو سړی هغه وی چې یاره خو خپل ځون دمر راخ چې هغه کومه نو دا هغه عقلی یعنی دغه شی عقلی دلیل ضرورت شته نه بس چې الله پاک یو حکم ده خدا د فطرت سره فطرت یا ګوره دا کیسه خبر زیستونه پښتنه کوي چې کسبو یو سړی خطو پردیګ نو غوندي یا مثال دغه پروفیسور صاحب کالج ته بغیر دغه سي د خطو د پردیګ راون شي لاند لگاړه وسه کیو ته ګوري چای سرجی ودا یار چې توی چې یاره خطو سه زونی نه دمر رخي چې موتر ګوري ما زوی چې دا به عمل لګیا کی داغه به یو ظلم دا کنه چې روزانه د دمره په یو ځون د پټکړای و دمره ډاکټینګه غانډه تړلې و داغه خته غانډه دمره پیسې ځای کوي خو په دا باندې چې غریبونه مده سړی کوي به د خته ویل وغندي چې د تاسو ویل چې برقه په قران او حدیث نو قران او حدیث خو مت پیش یا کړل وشتایا دا انداغه مټول جمع کړي تقریبا دغه 15 صفحه مو خلیغه یغلی کلی دي اشاره مې ورکړي دي څه تقریبا یې 50 تفاسیر و احادیث اصل شته پروفیسور صاحب مو په خیال چې مطلب دا چې د کیما میشتو سے برکاو غوندي کنه ټیپ یاورا دا میشتو سے شزینا جالي جالي غورکی چې په دای لکه چا یو دای جان نشته په قران او حدیث شکر رسول بای پرده هو په قران او په حدیث شته نو د شزه مخ پټول مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې مفتی اعظم پاکستان او د مفتی تقی عثماني صاحب پلورو اوی چې دایمه اربعه د سلیر امامونه په د اتفاق ته چې شزه مخ پټای ټیکشلا اس پوتشلا د موجوده برقه اساس شیر علي صاحب نه پښتنه کوو ته نه پتا کوو شکو رسول بھائی دمر خوار سړی ته الله عقل ورکړی د کیمه خطه چې نن زو تو غندي سیله ہوئے چې ګندلې مې په درځي د په قران او حدیث شته سبو غدا به دغه پروفیسور صاحب د سبو چې کالج ته سیدا به د لانګ یو وای کښلا او چیرې د ځون ته یو ستر پړکای یو غوړي هغه دایغه کی ولیا د سار گنجای کی ولیا د ویژ د سړی پرېږدای پاونه د پښې کی کښلیا ژیره د پرېږدای او برید ته خوري چې مثال مشته د دچې کیم شکل لا د دای چې کیم لباس خولي دا شته په قران او حدیث د وجود د پټاول حکم رغولای چې په سمره کښلی طریقې سره ته پټاوای شي او د میش چې کیما میش برقادو د میش په علاقې شه الحمدلله د نیر علاقې په نسبت باندې ادغه برقې شه د شزه عزت یا زیات بچت وی هر چاته یو سړی یو شزه په پنجاب په یغه چې کیمه برقې استعمالېږي پاشه چې شزه شریږي به سرنګ لیدا شي وې میش په برقې شه چې شریږي به پاشه شزه سرنګ اګوشي کی سره چې یو انسان فطرت مسخ شو ده د یو انسان هغه یغه نه دمره متاثر شو ده او د اسلام سره د دمره بغض و عداوت ډیر شو ده چې هغه دینی او اسلامي فطرت ختم شو ده و دته میش دغه برقه د ظلم لید شي یا یغوت لید شي د قران او د حدیث خلاف ته لیدل شي به اخو اس ګوشي کی سره کني چې یو سړی سنه عقل لري په عقل برابر وي وسنه اسلامي علم سنه لري دمره مسلمان وي بزوی چې کای دغه خبره نه انکار کوي نشي جزاک الله مفتی صاحب ډیر په تفصیل سره بیان تیر ک او ډیر په دلیل سره لکه څنګه شروع شه دوول چې زه عقلی او شرعي دلیل سره خبره کوم دلیل نه بغیر ونه کوم نو په دلیل سره د غټوله خبره د پروفیسور صاحب رد کړل زه پروفیسور صاحب ته کوله د خبره کوم چې امو چې کیما دغه مایک ته او کیما کیمرا د پورایا اني ټایم حاضر دو چې کدای موتر سي دفتر ته او کوم ورغوړي کالج ته زه اني ټایم د تابعدارین زو ورسه چې دای خپل چې کیم تحفظات تی یا خپل کیم نظریات تی اده دای بیان کو په عاشوي به زده سره کوېسچنینګ او کراس کوېسچن و سره کوم چې کیم د مو په یادو خو به هر حال چې د کیما مو چار دو کنه اچھا مفتی صاحب ویل چې ولیکون لفنون رجال چې د هر سړی خپل چار دو د هر سړی خپل یو فیلډ د خپل مهارت ته نو زه پروفیسور صاحب ته دغه یو ریکویسټ کوم چې ګوره کیما چار چې مو ته دو نه کنه په عاشوي ګوته نه وای چا کیما چاره موت دو دا چې لکه است د حقوق نسوا یا چې کیم وومن امپاورمنت تا یا د شزینا چې کیم حقوق دي د هغه په باره شته خبره کوي او د امر جذباتي کېږي چې پردا څه خبره نه دو پردا خبره دو یا نه دو خو د هغه نه علاوه نره ډېرې داسې خبرې دي که نه د مش په معاشره شي چې د ښځه ډیویلیو شوي دو د ښځې حق تلفي کېږي په مختلف انداز سره په مختلفې ځای شي دغه موت په وطن شي کېږي
چیرې بار خبره زه نه کوم، زه په دغه خپل وطن شه ګرځه او زه کیر په کلی په وطنې شه زه ګرځه. مو ته پته لګېږي چې څومره د ښځې د حقوق تلفي کېږي، حق تلفي یې کېږي، نو هغه بندې ته هر څه مو سره روشه او مو سره ګډ ودرېږه چې زه تو په هغې خلاف په ګډه سره یو اواز چک کو او دغه ټولې دنیا ورپام کو چې یاره دا خو په د میش په بانې شه چې کیم هغه غیر شرعي رسومات دي چې ښځه څرنګه خطو کېږي، لکه ښځه چې وویل شل چې ناقص العقل دو، نو د هغې دومره عقل او فهم یې وینه او خلک یې په مختلف انداز سره استعمالوي. زه نه زوی شی سړی استعمالوي، زه نه زوی شی پلور استعمالوي، زه نه زوی شی ځای استعمالوي، زه نه زوی شی وریر استعمالوي. پردی سړی خو زه تشایي نه دغه د میش په کېری شه چې کیم د ښځینه سره کیم عملونه کېږي، کیم فرض کرو لکه از جایداد شه حصہ نه ورکوي څوک، دغه میش پښتون مسلمان یې نه ورکوي. او به هر حال داسې ډېرې خبرې دي چې په باندې میشتو سه ټوله په یو ځای ودرې شي مهر نه ورکوي، داسې ډېرې خبرې دي. نو په باندې ویلوړېدل پچار دي، بجای دی چې ته یو فضولیات ټاپک اروون سه چې پرده یاره پردې سره یې موسو کور ده، یاره خو الله پاک فرض کړی دو، نبی علیه السلام ضروري کړی دو، بې په آشه موسه حیثیت ته یاره چې زه ووایي چې پرده نشته دو. نو په دا باندې زی آباد ولیدل شو، پروفیسر صاحب تو آباد په ولیدل شي، او کبل سه د دقیانوس انسان وي به هغه آباد په ولیدل شي چې کیم اسلامي شاعر دی په باندې په چړلې زو تو بد نه بلکې بدینه پلیدل شي، کافر پلیدل شي. نو امید لرم، کوشش لرم چې د مو خبرې په چا باندې نه لګېږي، که په چا باندې ولګېږي یا خو په څه وجه سره دي. او زه کلم کله دعوت ورکوم دې ته چې اینی ټایم یا دې مو غوړي ده او خپله دې خلک ته خپل چې کوم نظریات یا پیش کوي، خو د مو د سوال جواب سره به زه ورته تابعدار یم.